بتا پہر زکی تسنس دیوبندی یما بتا پہر زکی تسنس دیوبندی یما گزر بدر کا ومزا بردست دیوبندی یما رازدتا تیار یم رازدتا تیار یم. او دغه رنګي دې صفي مولا دا اعتراض هم کړی دی چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو عامي تبلیغي په جماعت کې ولاړو او هغه خلکو ته نصیحت کوو. علي رضی الله تعالی عنه راغې او هغې ته وایي چې آیتا ناسخ او منسوخ کې فرق او جداوالی کولی شي. نو هغه ورته ویل نه، نو زموږ د مسجد او د جومات نه وځه. حضرت علی رضی الله عنه مبارک جماعت تراغو چې الته ګوري یو امی تبلیغي ولاړ دی، امی تبلیغي ولاړ دی، مسئلې بیانوي. حضرت علی رضی الله عنه مبارک فرمایي چې ما هذا، دا څوک دی، دا څه کوي؟ خلکو ورته جواب ورکو، قالوا رجل یذکر الناس، دا یو سړی دی خلکو ته مسئلې بیانوي. نو سیدنا حضرت علی رضی الله عنه مبارک ورته فرمایي فقال ليس برجل يذكر الناس لكن يقول انا فلان ابن فلان فاعرفوني. علی رضی الله عنه مبارک ته دا کس راوستلی شو، دا مسله تاسو غور سره واورئ. ورته فرمایي چې اتعرف الناسخ من المنسوخ، آیا ته ناسخ منسوخ قرآن و حدیثو کې پیش بیلولی شي؟ دی ورته وویلی چې نه، زه نشم بیلولی. نو حضرت علی رضی الله عنه مبارک ورته څه فرمایي؟ فخرج من مسجدنا ولا تذکر فيه، زمونږ جومات نه اوزه دلته واز او تبلیغ نصیحت مه کوه. نو اول نمبر خبر خدا دا په دې حدیث مبارک کې تا چې کومه خبره کړله چې یو عامي تبلیغي ولاړو او حضرت علي رضی الله تعالی عنه راغې، دا د کوم ټکي ترجمه ده چې عامي تبلیغي ولاړو؟ دغه الفاظ به د حدیث کې وښایا او که نه شي ښولې نو په حدیث مبارک کې تحریف کړی دی او په خپله چې کوم دی تا بار بار د دې وضاحت کړی دی چې څوک په حدیث مبارک کې تحریف کوي نو ځان دپاره به جهنم کې ځای تیاروي. نو ځان دپاره به جهنم کې ځای بیا مه تیاروه که نه شي ښولې. او بل دې حدیث نه پخپله دغه معلومیږي چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د کس ته وایي چې ته ناسخ او منسوخ کې فرق کولی شي، نو ګویا چې د کس خلکو د داسې علم ښودلو او داسې دغه خبرې کولی. نو ځکه ورته علي رضی الله تعالی عنه د ناسخ او د منسوخ خبره وکړه. او که چېرې عامې خبرې کولی مثال طور باندې چې په هغې کې د ناسخ او د منسوخ ضرورت نشته دی. مثال ما خو تاته ویل که نه، د مسلمان چې کوم دی قدر کوه، د مشر چې کوم دی عزت کوه، په کشر باندې شفقت کوه، د علماو قدر کوه، مونځ کوه، اودس کوه، دغه رنګې اقرای مسلم کو. په دې کې د ناسخ او د منسوخ د علم څه ضرورت دی؟ د هغې وضاحت ستانه غواړم. نو دغه حدیث تا په بې ځای باندې چې کوم دی پټ کړی دی، د کس خلکو ته څه ویله؟ که خلکو دی دغه د ناسخ او د منسوخ خبرې کولې نو بیا خو صحیح دی، بیا خو دې لپاره دغه علم پکار دی. او که داسې نه وي خلکو ته د مونځ خبره کوي چې مونځ کوي، اودس کوي او ذکر کوي او د مسلمان عزت کوي، نو په دې کې د ناسخ او د منسوخ د علم ضرورت څه دی؟ د دې چې کوم دی جواب پکار دی. نو دا الزام مه لګوه، دغه دروغ مه وایه، حدیث په بیځې ځای باندې مه پټ کوه چې بس عامي تبلیغي د جومات نه ویستل پکار دی او دا د علي رضی الله تعالی عنه سنت دی. دا خالص چې کوم دی ته د حدیث غلط ترجمه کې او د دې غلط تشریح کې وښایه د محدثینو نه د دې خبرې وضاحت. دغه رنګي د په یو تبلیغي عالم باندې الزام لګولی دی او خپل بغض یې ښکاره کړی دی چې یو تبلیغي مولا و څلوېښت ورځې چې کوم دی لګولي وو او بیا هغه راغی او هغې دغه حدیث راواخیستو چې لا صلات الا بحضور القلب، وایي دلته د قلب نه کلب جوړ کو او ځان سه یو جومات کې به محراب کې ګلډانګ سپی تړو او دغه رنګې د هغې سه مونځونه کوله. نو خلک راله چې دا ته ولیکې، هغه و چې دا حدیث راغلی چې لا صلات الا بحضور الكلب. یو مولا او داسې مولا چې په تبلیغ کې 10 څلوېښت ورځې لګولي وو، بس راغلی و امامتي کوله او دا حدیث شریف یې اورېدلی و لا صلات الا بحضور القلب. دا خو قلب دی، قاف سره دی او دې ته نه لا صلات الا بحضور القلب جوړ کړی و. نو دوی به چې کله مونځ کولو محراب ته به یو ګولډانګ سپی ودرولو. نو خلکو منځونه کول، خلک په شک کې پرېوته. علما کرام ته لاړل چې دلته څه خلک یو عالم دین دی هغه چې کله مونځ کوي ګولډانګ سپی ځان سره تړي. نو ډېر علما راغونډ شو، رالل د سره یې مونځ وکړو. چې کله یې مونځ وکړو
ورته وفرمایل چې تاسو خو دلته سپیم تړلی منظم کوئ او آخر څه دلیل او د دې غرض دا و چې مونږ هم حدیث واورو خامخا عالم دین دی یو حدیث به ورته پته وي هغه مونږ ته ووایي نو مونږ به هم پرې عمل وکړو چې کله رالو وي ولې ته حدیث شریف تاسو نه دی اورېدلی لا صلات الا بحضور الکلب. نو مقصد زما دی خبرې دا دی چې دا کم عالم دا کار کړی دی او کم عالم چې هغه تبلیغ کې وته و او دا کار کړی دی دا غي حواله فکار دا هغه کس هغه زموږ مخې ته راوستل بکار دی یا د کتاب حواله وخایا چې علماو دا خبر لیکلی او کستا سره دی حواله او ثبوت نه وي نو خالص چې کم دی هغه الزام لګولې دی دروغ دی په یو تبلیغي او په یو عالم باندې ویل دي او دغه رنګي هغه تاج کم دی خپل بغض هغه کار کړی دی د تبلیغانو سره او لعنت الله علی الکاذبین مونږ ته د نور څه نشو ویلې خو د الله رب عزت هغه لعنت دی په دروغجنو باندې که ته دروغ وې نو د الله رب عزت لعنت دی په تا باندې مې ځکه ته دروغجن یې. کلم بتا پهر زکی تسنس دیو بندی یما کلم بتا پهر زکی تسنس دیو بندی یما گذر بدر کاوم زبردست دیو بندی یما رازدت تیار یم رازدت تیار